تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف اللهم صل. محترم مسلمانان ورونو، موږ تاسو سلسله د بدو صفاتو او د بدو اخلاقو شروع کړې وه چې بد صفات څه دي او بد اخلاق څه ته ویل کېږي. په هغه سلسله کې موږ درې اوصاف ذکر کړي وو. یو صفت د حسد ذکر شوی و چې حسد په بدو اخلاقو کې راځي او په بدو صفاتو کې راځي. دویم صفت د غیبت ذکر شوی و چې غیبت په بدو اوصافو او په بدو اخلاقو کې راځي. دریم صفت د چغلخوري ذکر شوی و. چغلخوري په حواله سره څه تفصیل هم تیره جمعه باندې کړو چې چغلخوري څه ته وایي او د قرآن او حدیثو په رڼا کې دا څومره بد صفت دی. نو هغه د احادیثو تذکره شروع شوې وه چې چغلخوري د احادیثو په رڼا کې څومره مذموم صفت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. د الله په بندگانو کې غوره بندگان، بهترین بندگان او ښه بندگان هغه خلک دي اذا رؤوا ذکر الله. کله چې ته د خلکو ته وګورې چې تا ته الله را یاد شي، یعنی د چا په لیدلو سره چې تا ته الله را یادېږي، د الله ذکر درته کېږي، نو دا د الله په بندگانو کې غوره او بهترین بندگان دي. وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. د الله په بندگانو کې بدترین بندگان، شریر بندگان او ناخوښه بندگان هغه خلک دي المشاؤون بالنميمة چې دوی چې تلل او راتلل کوي، نو د تللو او راتللو محرک او مقصد هم دغه وي چې د دوو په منځ کې چغلخوري او شیطانت وکړي. المفرقون بين الأحبة. او هغه خلک بدترین خلک دي چې د دوو محبوبانو په منځ کې، د دوو ملګرو په منځ کې، د خپلو خپلوانو او رشتہ دارانو په منځ کې، اقرباو په منځ کې تفرقه پیدا کوي، توړ راولي، بغض او حسد منځ ته ورداخلوي. نو دا د الله په بندگانو کې بدترین بندگان دي. علامه ابن عبد البر مالکی رحمه الله د یحیی ابن کثیر رحمه الله تعالی عنہ دغه خبره را نقل کوي چې یفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. چې یو دروغجن سړی او یو چغلخور سړی، یعنی دغه دوه کسان دروغجن او چغلخور، دا په یو لمحه کې دومره فساد خورایي چې دومره فساد یو ساحر په یو کال کې نشي خورولی. یعنی یو ساحر که یو کال کوشش وکړي، محنت وکړي، جادو وکړي، نو د مسلمانانو په معاشره کې چې څومره فساد هغه په یو کال کې خورایي، د چغلخور او دروغجن سړی هغه فساد صرف په یو لمحه کې خورایي. په یو ګنټه کې دومره فساد خورایي چې جادوګر په یو کال کې دومره فساد نشي خورولی. نو چغلخوري
دا خلق عموما په ظاهر نظر سره وړوکې ګناه ورته ښکاري، وړوکې ګناه په نظر ورته ګوري، او څوک چې په دې ګناه کې مبتلا وي نو د دې ګناه په دوران کې دته دا احساس هم نه کېږي چې زه په ګناه کې اخته یم، خو حقیقت کې دا یو منحوسه ګناه ده چې د دې د وجې نه پوره کورونه، قبیلې، خاندانونه او قومونه په خپل منځ کې په جنګ کې اخته کېږي او په کالونو دښمني لپاره صرف سبب څه شي چغلخوري وي او شیطانت وي. په تنبیه الغافلین نومي کتاب کې او په احیاء العلوم کې امام غزالی رحمه الله د ډېرو معتمدو کسانو نه دغه واقعه را نقل کړې ده چې یو کس هغه خپل غلام خرڅولو او د غلام د خرڅولو لپاره غلام بازار ته وباسلو ووته. هلته ورپسې یو اخیستونکی راغلو او هغې د دې غلام په اخیستو کې دلچسپي ښکاره کړه چې زما دا غلام خوښ دی، دلچسپي ظاهره کړله. نو د کس پوښتنه وکړه د دې خرڅونکي نه چې دغه غلام زه اخلم خو څه عیب او نقصان خو په پکې نه موجود. نو د خرڅونکي ورته وویل چې لیس فیه عیب الا انه نمام، په دې کې څه عیب نشته مګر دا نمام دی، چغلخور دی. مخکې مونږ تاسو ویلي چې چغلخور ته عربي ژبه کې نمام او قطات ویل کېږي. نو ورته ویل چې نور څه عیب نشته خو صرف چغلخور دی، چغلخوري کوي، شیطانت کوي، دوه په خپل منځ کې په جنګ اچوي. نو د اخیستونکي وویل چې دا خو څه دومره عیب نه دی، نور چې خدمت کولی شي، د وجود نه هم تندرست وي، نو زما خو د خدمت لپاره غلام پکار دی، چغلخورۍ سره یې زما څه کار دی. نو چغلخوري ته یې په وړه نظر باندې وکتل چې دا دومره څه عیب او نقصان خبره نه ده. خو چې کله یې دغه غلام واخیستو نو یو څو ورځې ښه ښایسته خدمت وکړو د غلام، کارونه به یې کول، ښایسته خدمتي غلام. خو څو ورځې پس یې د دې آقا د ښځې ته وویل چې ستا آقا یعنې ستا خاوند هغه د بل چا سره نکاح کول غواړي او تا سره څه مینه او محبت نه لري. شیطانت یې ورته وکړو او ورته ویل چې د هغې اراده دا ده چې زه به بله ښځه وکړم او چې څومره زما جایداد دی، څومره زما مال دی، ملکیت دی، دغه ټول به د دویمې ښځې ته انتقال کړم. خو ته پریشانه کېږه مه، د دې علاج زما سره موجود دی او علاج یې دا دی چې د دې خاوند د ګیرې نه د مرې طرف ته چې کوم ویښته دي دا به راکټ کې، په دې باندې به زه درته سحر او جادو وکړم، نو دا خاوند به تا سره مینه او محبت شروع کړي او بل واده به نه کوي، نو دا ټول جایداد به هم تا ته پاتې شي. نو ښځې وویل چې بس دا خو اسانه خبره ده چې کله مې خاوند اوده شي زه به د هغې د مرې دا ویښته کټ کړم او ته به په هغې کې ما ته تعویض جوړ کړي. نو دا خبره ورسره د ښځې ومنله. کله چې ښځې دغه خبره ومنله نو دغه غلام په منډه منډه لاړو او خپل آقا ته یې وویل، د دې ښځې خاوند ته یې وویل چې ستا ښځه بل چا سره یارانه کوي، عشق او معشوقي کوي او تا سره یې څه محبت نشته، اوس یې اراده دا ده چې تا قتل کړي او هغه بل کس چې چا سره عشق او معشوقي کوي هغې ته دا ټول جایداد ور انتقال کړي. خو ته به داسې وکړي چې کله ته اوده شي نو په دې ټایم کې ځان مه اوده کوه، صرف سترګې پټې کړه، ځان په اوده واچوه، خو چې اوده نه شي، که اوده شوې فوراً دې قتل کوي. نو دې آقا یې همدغه رنګې کار وکړو، سترګې پټې کړلې خو اوده نه و، ځان یې په اودو باندې واچولو. نو چې کله ښځې وکتل، ښځې وویل چې بس زما خاوند اوده شوی دی، نو یو تیره چاړه یې وکتله او په دې مرۍ ورته کېښوه د دې دپاره چې زه دا ویښته کټ کړم او په دې کې ما ته تعویض جوړ شي او د هغې په وجه د ده محبت را سره زیات شي. هلته د خاوند په ذهن کې دا خبره ور اچولې وه چې تا به قتل کوي او بل کس سره نکاح کوي. نو خاوند یې فوراً پرې راټوپ کړل او د چاړه یې ورنه ونیوله او دا ښځه یې قتل کړه. چې ښځه یې څنګه قتل کړه، د دې ښځې کور والا ته د غلام ورمنډه کړل، ورته ویل چې ستاسو چې کومه لور وه چې فلاني ته مو په نکاح کې ورکړې وه، فلانې ورپسې راپاڅېدو، بغیر د څه جرم او د ګناه نه یې هغه قتل کړله، ویې وژله. نو د ښځې کور والا ورپسې راغلل، دغه سړی یې ووژلو. نو په دې طریقې سره دواړو کورونو په منځ کې دښمني شروع شوه. نو د دې دښمنۍ دپاره چې کوم سبب و هغه چغلخوري وه. دغه غلام چې د اول اخستو د چغلخورۍ ته په کم نظر باندې وکتل چې دا دومره څه غټ نقصان نه دی،
خو هغې دې ځای ته راورسول چې هغه دوه خاندانونه چې په خپل منځ کې رشته شوي وو، خپل منځ کې مینه محبت او اتفاق وو، هغه مینه او محبت یې په بغض، په دشمني او په نفرت او په دشمنۍ ورته بدل کړل. نن سبا که اکثر کورونه وګورئ چې د دوی په منځ کې دشمني جوړه شوې، یا د قومونو په منځ کې چې کومه دشمني جوړېږي، یا د محلو په منځ کې چې کومه دشمني جوړېږي، نو د دې شاته به یو شیطان او خبیث انسان ولاړ وي چې هغه به دواړو په منځ کې شیطانت کوي او د دشمني ته به نور هم اور ورکوي. د صلح او د اصلاح په ځای باندې به د فساد او د بغض او د عداوت کوشش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. په خلکو کې بدترین انسان هغه کس دی چې دوه مخیزی وي، چې یو ډلې سره ملويږي په یو مخ ملويږي، بلې ډلې سره چې ملويږي په بل مخ ملويږي. امام نووي رحمه الله د دې حدیث تشریح او وضاحت داسې کړې ده چې دوه مخیزی انسان هغې ته ویل کېږي چې د دوو کسانو چې خپل منځ کې ورانه وي، دشمني وي، بغض کې وي، نو دی چې کله د یو کس سره کېني ورته وایي چې زه ستا حمایت کوم، ته په حقه باندې، او بلې ډلې مخالف یم هغه په ناحقه باندې وي. او بیا چې دې کس نه راپاسي د بل مخالف سره کېني، د بل فریق سره کېني، ورته وایي چې زه ستا حمایت کوم، ته په حقه باندې، او بل کس مخالفت کوم هغه په ناحقه باندې دی. نو دغه کس دوه مخیزی انسان دی، او دا په خلقو کې بدترین انسان دی د حدیث د رویا او د حدیث د مطابق. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث پرانا کې دوه مخیزه انسان لکه څنګه چې په دې دنیا کې ذلیل او رسوا دی، دغه رنګ به په آخرت کې ذلیل او رسوا وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تجد من شر الناس یوم القیامة عند الله ذا الوجهین. په خلکو کې بدترین انسان چې د قیامت په ورځ به تا ته په نظر باندې راځي هغه به دوه مخیزه انسان وي. یو بل حدیث شریف کې راځي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسانان من نار. څوک چې په دې دنیا کې دوه مخیزه وي، یعنی منافق وي، حسد وي، چغلخوري کوونکی وي، شیطانت کوونکی وي، کان له لسانان من نار. د قیامت په ورځ باندې به د پاره د اور نه دوه ژبې وي، د یوې ژبې په ځای باندې به د دوه ژبې وي، او هغه دواړه ژبې به د جهنم د اور نه وي. دا د قیامت د ورځې وعید دی د شیطان کس دپاره، د چغلخور کس دپاره، او د هغه کس دپاره چې د دوو مسلمانانو په منځ کې فساد جوړوي، فتنه او فساد خوروي. او چغلخوري دومره سپیره ګناه ده، دومره خطرناکه ګناه ده چې د چغلخورۍ د وجې نه ټوله معاشره په عمومي عذاب کې مبتلا کېږي، په قحط سالۍ کې مبتلا کېږي. حضرت کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د موسی علیه السلام په زمانه کې قحط سالي راغله. نو موسی علیه السلام د خپل قوم سره 3 ورځې د دعا دپاره راووتو او د باران دپاره دعا کوله، خو هغه دعا یې قبوله نه شوه، باوجود د دې چې پیغمبر د وخت زمانه د هغه زمانه پیغمبر پکې موجود و، او د هغې باوجود د دوی دعا قبوله نه شوله. نو موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته عرض وکړو چې الهی عبادک قد خرجوا 3 مرات فلم يستجب دعاؤهم، چې ای زما الله ستا بندگان 3 پیرې تا ته راووتل، خو تا د هغوی دعا قبوله نه کړله، یعنی باران ونه شو، هغه قحط سالي ختمه نه شوه. نو الله تبارک وتعالی جواب ورکړو لأن فیکم رجلا نماما قد اصر علی النمیمه. ستاسو دغه دعا ذکر کیږي ځکه نه قبلېږي چې په تاسو کې یو چغلخور انسان موجود دی چې هغه همیشه دپاره چغلخوري کوي او شیطانت کوي او خلکو په منځ کې فساد جوړوي. فتوبوا باجمعکم، نو تاسو ټول په ټوله اجتماعي توبه وباسئ، د هغې نه پس بس تاسو دعا قبوله شي. نو دا د چغلخورۍ هغه ګناه د چغلخورۍ د ګناه هغه نقصانات دي چې په دنیوي لحاظ سره هم نقصان لري او په اخروي لحاظ سره هم نقصان لري. نن سبا که زموږ معاشره وګورئ نو اول شروع چې کوي د غیبت نه به یې کوي، د حسد نه به یې کوي، د چغلخورۍ نه به یې کوي. چې 2 کسان وویني چې په خندا یو ځای روان دي، ګډ روان دي، یا 2 خاندانونه وویني چې دوی یو بل سره ډېر نږدې دي، قربت لري، رشته لري، نو کوشش به یې دا چې د دوی په منځ کې زه څنګه تفریقه راولم، څنګه د دوی په منځ کې دښمني جوړه کړو، څنګه د دوی په منځ کې خفګان راولو، بغض او عداوت راولو.
نو د دې لپاره چې کوم علاج دی شرعي علاج هغه علاج دا دی چې انسان خپل تعلق د الله تبارک وتعالى سره قائم کی او په قران کریم باندې عمل وکړي د هر وخت د هر شعبې او د هر لمحې هغه احکام چې کوم قران ذکر کړی دي هغه ځکه او په خپل عمل کې راولي درې اصول کوم چې شریعت خودلې دي که په هغه درې اصول باندې عمل وشي نو د معاشري لپاره د اطمینان د سکون او د امن او د محبت ضامن ګرځي دغه درې اصول یو اصل د شریعت دا دی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي اجتنبوا پرهیز وکړئ ځان وساتئ کثیرا من الظن د زیاتو ګمانونو نه یعنی بدګمانی ما کوي خلاصه د دې آیت دا ده چې بدګمانی ما کوي مثال تاسو څوک وی نه چې هغه سره ډیر مال او دولت ته خیسته گاډي دی ورسره فورا یو کس بل ملګری ته وایي چې دا ټول د حرامو پیسې دي حالانکه کته ورنه تفتیش وکي ورته وایي چې ته ماته ثبوت راوړ نو هیڅ ثبوت بنئ بس صرف دا به لیدلی چې گاډي ولې دی ورسره نو بدګمانی ما کوي اولنې اصل دا دی دویم اصل دا دی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی که تاسو ته یو فاسق کس یو خبر راوړي فتبینوا نو تاسو د دغه خبرې تحقیق کوئ فورا یې تصدیق مه کوئ د دې خبرې تحقیق کوئ ان تصيبوا قوما بجهالة داسې نه چې د یو قوم ته ستاسو د علمۍ د وجې نه څه نقصان ورسېږي فتصبحوا على ما فعلتم نادمین نو وروسته به تاسو په خپل کار باندې پښیمانه یئ یعنی که یو کس تا ته خبر راورسولو د نقصان خبر وو او ته فورا راپاڅېدې په هغې باندې د ایکشن واخیستو او وروسته چې تحقیق وشو هغه خبره بالکل برعکس وه نو وروسته به ته پښیمانه یې خو د پښیمانتیا بیا څه فایده نه رسېږي نو او دویم اصل دا دی چې تحقیق کوئ تصدیق فورا مه کوئ او دریم اصل د شریعت دا دی ولا تجسسوا تاسو تجسس مه کوئ د یو بل په عیبونو پسې مه ګرځئ چې تاسو کوشش دا وي چې زه د دې فلاني څه نه څه عیبونه او نقصانات راولټوم چې دی زه کمزوری کم دی زه شرمنده کم او د ده رازونه خلکو ته ښکاره کړم نو په دغه دریو اصولو د شریعت باندې که عمل وشي اولنۍ دا چې بدګماني به نه کوي دویم دا چې تحقیق به کوي د خبرې او دریم دا چې تجسس به نه کوي د خلکو په عیبونو پسې به نه ګرځي نو په دې دریو باندې که عمل وشي نو د معاشرې نه به غیبت ختم شي د معاشرې نه به حسد ختم شي د معاشرې نه به منافقت ختم شي د معاشرې نه به چغلخوري ختم شي چې کله دغه اخلاقی بدکاریانې او دغه بد اخلاقی او دغه بد صفتونه ختم شي نو معاشره کې به امن وي اطمینان به وي سکون به وي محبت به وي او که دغه صفتونه زمونږ تاسو د عملی ژوند نه وي وته زمونږ تاسو د عملی ژوند نه چې غیبت تر څو نه ختم شوي حسد تر څو نه ختم شوي چغلخوري تر څو نه ختم شوي نو د خلکو په منځ کې به بې اتفاقي وي بغض به وي نفرت به وي بې اطمیناني به وي او بې چیني به وي نو الله تبارک وتعالى دې وکړي چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو او د قران کریم دغه احکام زده کړو او بیا په خپل عملی ژوند کې راوړو دعا وکړئ امين رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين